د توبې نه وروسته الله رب العالمین د مسلمان د اندامونو نه او د هغه ځمکې نه په کومه باندې چې ګناه شوي الله پاک یې تهروي. کله چې انسان ګناه وکړي نو د انسان دا ګناه کرامن کاتبین دا فرشتي د ځان سره هم ولیکي. د دې سره سره د دې په عمل نامه کې هم دا ګناه ولیکلی شي. د انسان خپل اندامونه دا هم د دې شاهدان گواهان جوړ شي. دغه شان په کومه ځمکه باندې چې دا ګناه شوي وي دغه ځمکه هم شاهده وي، د اسمان دغه حصه هم شاهده وي، دا ورځ او شپه دا هم په دې انسان باندې شاهدان، یعنی په دې باندې گواهی ورکوونکي وي چې او د انسان دا ګناه کړی ده. خدا الله رب العالمین دې مهربانۍ ته کتل پکار دي چې کله یو مسلمان په اخلاص سره توبه وباسي الله د دې انسان د عمل نامې نه دا ګناه ورانه کړي، دغه کرامن کاتبین فرشتو نه هیر کړي، د انسان د دې اندامونو نه د دې انسان دا ګناه هیر کړي. د دې وجه دا ده چې سبا د قیامت په ورځ زما د دې بنده خلاف یو گواه کوونکی هم موجود نه چې دې انسان دا ګناه کړی ده. د الله رب العالمین څومره بهترین رحم دی. لہذا مونږ تاسو له پکار دی چې الله دومره غیرتی باچا دی نو مونږ تاسو له پکار دی چې راول ګناه کوو نه، خو که چېرته کې ګناه زمونږ او ستاسو نه وشي نو بیا کم از کم توبه ویستل پکار